بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اول حصے سبق نمبر 257 دی. الدرس التاسع والستون یعنی یو کمویا نمبر درس دی 69 نمبر. نن به ان شاء الله موږ ورقة الاجازه درخواست وي. ورقة الاجازه درخواست وي. نو ان شاء الله نن به موږ درخواست زده کوو په عربی کې چې موږ خپل یو استاد ته یا خپل پرنسپل ته یا خپل محتمم صاحب ته یا خپل قاری صاحب ته درخواست لیکو د چوټۍ لپاره. نو ان شاء الله هغه به نن زده کوو په عربی کې. اول د دې نه مخکې وایي چېرې دا خالد یو طالب علم دی په مدرسه کې او هغه ډېر زیات بیمار دی. نو د هغې د وجې نه هغه نن سکول ته نشي تللی، مدرسې ته نشي تللی. نو خپل استاذ ته خط لیکي، درخواست لیکي او بیا هغه خپل استاذ ته لیږي. نو بیا د هغې نه پس بیا دغه شروع کېږي، درخواست شروع کېږي. نو خالد تلمیذ یو شاگرد دی فی المدرسه مدرسه کې. خالد په مدرسه کې یو شاگرد دی. هو هغه یعنی دا خالد لا یذهب اليوم نن نزي، هغه نن نزي. اليوم معنا دا نن، لا یذهب معنا دا هغه نزي الی المدرسه مدرسې ته، هغه نن مدرسې ته نزي. لانه ځکه چې هغه، لان معنا دا ځکه چې، او هو معنا دا هغه، ځکه چې هغه مریض بیمار دی، ځکه چې هغه بیمار دی. فیکتبو نو هغه لیکي طلب درخواست وي، طلبا درخواست، هغه درخواست لیکي. ويرسله او هغه لیږي الی مدیر التعلیمی د ناظم تعلیمات له، هغه خط ناظم تعلیمات ته لیږي. نو دا د خالد باره کې یو څو خبرې وکړي. اوس زمونږ درخواست د دې ځای نه شروع کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم به بره ولیکي. ټیک شوه. السید به ولیکي. سید معنا د جناب ما دا دی لیکلی دی. ټیک شوه. مدیر التعلیم السید مدیر التعلیم جناب ناظم تعلیمات بجامعة العلوم الاسلامیه د جامع علوم اسلامیه حفظه الله تعالی، الله دې ستا محافظ شي. دیک شو. نو اول به په سر کې دا ولیکي السید مدیر التعلیم بجامعة العلوم الاسلامیه. د بجامعة العلوم الاسلامیه په ځای باندې ته د خپلې مدرسې یو نوم ولیکه چې ستا د مدرسې نوم څه دی. نو هغه پکې ولیکه بجامعة العلوم الحدیقة، یعنی بجامعة حدیقة العلوم، بجامعة حدیقة العلوم. ٹھیک شو. حفظه الله تعالی. یا داسې ولیکه بجامعة نعمانیه، بجامعة نعمانیه. یا دغه شانتي ولیکه بجامعة دار العلوم، بجامعة دار العلوم. ٹھیک شو. یا داسې ولیکه بجامعة العلوم، بجامعة العلوم الاسلامیه. ٹھیک شو. داسې ولیکئ. نو د خپل مدرسو نومونه پکې ولیکئ. السید مدیر التعلیم جناب ناظم تعلیمات، جناب ناظم تعلیمات. بیا دې ځای کې د خپل مدرسې نوم ولیکه او اخره کې ورسره حفظه الله تعالی، الله دې ستا محافظ شي، دا ورسره ولیکه. ٹھیک شو. بیا د هغې نه پس اوله کرښه کې به دا ولیکي. په دویمه کرښه کې به ولیکي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. په تاسو دې د الله تعالی سلامتیا، رحمتونه او برکتونه وي. ٹھیک شو. دا به ورسره ولیکي. بیا به د هغې نه پس دا به په نیمه کرښه کې لیکي. اوله کرښه کې، پوره کرښه کې به دا بره ولیکي السید مدیر التعلیم بجامعة العلوم الاسلامیه حفظه الله تعالی. بیا به د کرښې د منځ نه شروع کې، نو صرف په منځ کې به والله السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته لیکو. بیا به د کرښې د سر نه شروع کې لقد اصابني، یقینا ما ته رسېدلی دی. اصابني معنا ما ته رسېدلی دی. الم شدید، ډېر سخت درد، ډېر سخت درد. فی رأسی زما په سر کې، یعنی زما په سر کې ډېر سخت درد دی، زما په سر ډېر سخت درد دی. ولا استطيع او زه طاقت نه لرم مع المرض الحضور د موجوده، حضور معنا د موجوده مرض سره، موجوده مرض سره الی المدرسه مدرسې ته. زه مدرسې ته د راتلو طاقت نه لرم، دې مرض په موجودګۍ کې زه مدرسې ته نشم راتلی. یعنی زما په سر باندې ډېر سخت ترین درد دی او زه د دې تکلیف د وجې نه مدرسې ته نشم راتلی. ٹھیک شو. فالرجاء التکرم نو برای مهربانی بإطاعي یعنی ما ته اجازت راکئ، اجازت یومین، دو ورځې چوټي راله راکئ. نو برای کرم، تکرم معنا برای کرم. نو برای کرم زه ستاسو نه د 2 ورځو د چوټۍ امید لرم. ٹھیک شو. یا تاسو مالا د 2 ورځې چوټۍ یعنی منظوري وکئ، یا تاسو مالا 2 ورځې چوټي راکئ. ٹھیک شو.
فرجاء معنا رجا معنا د امید لرم التکرم برای کرم ٹھیک شو دا ور سره د احترام د پر لیکي فرجاء التکرم نو برای کرم ز امید لرم باعطائي په مال پر کولو سره اجازه یومین د 2 ورځو چټي ٹھیک شو یومین معنا 2 ورځې او اجازه معنا چټي ٹھیک شو نو داسې به وایي نو برای کرم زه ستاسو نه د 2 ورځو د چوټۍ امید لرم ټیک شو دا دې وویل پوره دې کړه دا اوس به د نیمې کرښې نه شروع کړي وسوف اطالع الدرس وسوف او زر ده چې یا عن قریب اطالع زه به مطالعه کم الدروس هغه درسونه التي هغه یعنی الدروس درسونه التي کم چې تفوتنی مانا پاتې شوي دي ایام مرضی د زما د بیماری په ورځو کې ایام ورځو ته وایي او مرضی مانا زما بیماری وسوف اطالع الدروس او زر د چې زه به د درسونو مطالعه وکم او به ګورم التي کم درسونه چې تفوتنی مانا پاتې شوي دي ایام مرضی زما د بیماری په ورځو کې کم د بیماری ورځو کې چې مانا درسونه پاتې کیږي به نو زه به د هغې مطالعه کوم هغه به زه یادوم نو دا استاد لیکل کړي دي بیا استاد سوی وتقبلوا او تاسو قبول کړئ مني زما طرف نه غایت شکری انتهایی شکریه تاسو یعنی انتهایی شکریه قبول کړئ زما طرف نه انتهایی شکریه قبول کړئ یا زه تاسو ډیره شکریه ادا کوم والسلام به ولیکي او د دې سلام دا به سلام د کرښې په منځ کې ولیکي بیا به د کرښې د ګس طرف ته مقدمه محمد اسعد یعنی پیش کوونکې درخواست پیش کوونکې محمد اسعد دی ٹھیک شو محمد سعد یا محمد اسعد او بیا به ورته خپل درجه ولیکي چې زه د کومې درجې ما نو دا کتاب چې دی دا د اولې درجې دی نو ته به ورته ولیکي الطالب بالصف الاول د اولې درجې طالب علم الطالب بالصف الاول د اولې درجې طالب علم نو دا درخواست طریقه ده په دې طریقې سره به درخواست لیکئ او ما ور سره دی خوا ترجمه هم لیکلی را زم چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې یاره زه څه لیکم چې دغه ما ته پته لګي چې زه څه لیکم ٹھیک شو نو السيد مدير التعليم بجامعة العلوم الإسلامية حفظه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد أصابني ألم شديد في رأسي ولا أستطيع مع المرض الحضور إلى المدرسة فالرجاء التكرم بإعطاء إجازة يومين وسوف أطالع الدروس التي تفوتني أيام مرضي وتقبلوا مني غاية شكري والسلام مقدمه محمد اسعد الطالب بالصف الأول نو دا به تاسو یاد کړئ انشاءالله او دا په یاد یاد کړئ چې دا یو دی په یاد کو بیا تاسو د هر څه لپاره لیکل کولی شئ په دې کې یو نیم لفظ بیا مخکې وروستو کې او بیا هغه لیکل کولی شي صحیح ده نو امید دی په دې به پوه شوي د دې تاسو ځان سکرین شاټ واخلئ دا ولیکئ او بیا یو ځل واورئ انشاءالله په دې به تاسو ډېر ښه پوه شئ راتلونکي درس په اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام